د خبريال ګرانو کتونکو السلام علیکم. یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یو. ګرانو کتونکو تاسو ګورئ چې د یخنۍ موسم دی، د پو میاشت ده او د تیرو 15 ورځو نه په خیبر پښتونخوا کې او بیا په خصوصي توګه باندې پېښور او خواوشا علاقو کې د دون چې کوم دی نو د هغې راج تاسو ته په نظر راځي. هر طرف ته که وکتئ شي نو صرف دغه سپین لړه چې کوم ده، سپینه لړم ورته موږ وایو، دا به تاسو ته په نظر راځي. شینکۍ هم دی او غنم چې کوم دي نو هغه هم څه لږ ډېر چې کوم دی هغه راختلي دي. تاسو وګورئ دې ته. خو که وکتئ شي نو موسم دومره یخ دی چې غنمو هم چې کوم دی نو خپل سرونه که تاسو لږ غونته کې ورته په غور سره وګورئ نو هغه ټیټ کړي هم دي. او یخ موسم کې د انسان وجود چې څنګه یخني چې کوم دی نو هغه نشي برداشت کولی، نو دغه شان دغه فصلونه هم یخني هغه شان نشي برداشت کولی څنګه چې برداشت کول پکار دي. د یخنۍ موسم دی، د پو میاشت ده او د پو په میاشت کې چې کوم دی نو مشران وایي چې کله د پو میاشت شروع کیږي نو یخني په خپو کیږي، او چې کله یخني په خپو شي نو بیا دغه یخني دومره سیوا وي چې د هغه بعض اوقات انسان دغه برداشت کول د هغې لپاره مشکل شي. نو دې کې احتیاط هم پکار دی او زیاتره د خپلو ماشومانو د صحت ډېر زیات خیال ساتل پکار دی. او په تیرو څو ورځو کې که تاسو کتلي نو د یخنۍ موسم چې کوم دی نو هغه ډېر زیات سیوا شوی هم دی. څنګه چې ما مخکې مو ویلي چې دون تاسو ګورئ که نه بلکل سخت ښکاري پکې نه، بلکل ټول دون دی. نن د تیرو 3 ورځو په نسبت سره نننۍ ورځ چې کوم دی نو هغه لږه شانتې ګزاره کوي، هغه شان دون شته خو هغه شان نشته څنګه چې مخکې و. ګرانو کتونکو پخوا به مونږه د خپلو مشرانو نه دغه کیسې اورېدې چې پخوا به یخني ډېره زیاته سیوا وه او هر ځای کې به کنګل کوم چې وورو به کوم اوبه به چې وي که نه هغې به دغه کنګل نیوه، خو هغه شان یخني تر اوسه پورې نه ده راغلې. اوس هم چې کله موږ یو محفل کې کینو نو اکثر دا خبره کېږي چې یاره یخني ماینس ته منفي ته راغلې ده که نه ده راغلې. نو چې کله یخني منفي ته راځي که نه نو بیا موسم چې کوم دی نو هغه هم سختېږي او بیا دغه اوبه چې کوم دی هغه وور نیسي، کنګل کېږي. خو بهرحال که اوس وکتی شي نو یخني خو ده خو هغه حد ته نه ده رسېدلې چې کله اوبه وورې کېږي. چې کومې غریزې علاقې دي د غریزو علاقو چې کوم غرونه دي په هغې باندې ووره شته او ووره ورېږي هم، هلته به یخني هم سیوي. او بیا دغه خواوشا علاقې د دغه وورین موسم په وجه باندې بیا دا یخو هم چې کوم دی نو هغه د هغې د وجې یخو ډېر زیات سیوا کېږي هم که نه. او که تاسو ګورئ که نه اوس نو دلته به زمیندار لګیا و، په ټوکې به خلکو کارونه کول، نو یخني دومره سیوا شوې ده چې څوک د کوره نه راوځي، او که د کوره راوځي نو هغه به ډېره زیاته مجبوري وي. زما خو خیر مجبوري نه وه، ما خو ویل چې یاره زه ګورم چې یاره د یخنۍ کې په دې دون کې چې کوم دی نو خلک پټو ته راغلي دي که نه کار کوي که نه کوي، خو چې کله یخني سیوا وي او پرخه دومره سیوا وي چې هغې کې نه ګیارې بلې کېږي، وګورئ که نه تاسو نه پکې کار کېږي، نو بیا د ګرمې کمبلې نه یا د ګرمې بړستنې نه راوتل چې کوم دی دا لږ ناممکنه غونته کې شي. او بلکې وتل هم نه دي پکار، د خپل ځان خیال چې کوم دی هغه زیات ساتل پکار دی. که چېرې موږ خیال ونه ساتو نو بیا سړی ناجوړه کېږي، او چې ناجوړه شي نو بیا د یو کار هم نه. نو د دغه حالاتو نه د خپل ځان د بچ کېدو لپاره څه پکار دي؟ پکار دی چې موږ احتیاط وکړو. او دا وګورئ که نه چې داسې موسم کې بیا د دون موسم کې او د داسې سختې لړې په موسم کې تاسو که د ونې بوټي خو تاسو ګورئ، خو که د شړشم دا بوټي تاسو وګورئ که نه د هغې خپل یوه ښکلا ده او داسې مرڅپن ځکه ښکاري چې موسم چې کوم دی نو هغه ډېر زیات څه دی موسم یخ دی. او چې کله یخ موسم شي نو بیا ګلان هم هغې خپلې سترګې چې کوم دی نو هغه څه کړي پټې کړي یا یې سترګې لاندې کړي چې یخو موسم چې کوم دی د دې برداشت هم ډېر زیات مشکل وي. ټیک دی که نه؟
ګرانو کتونکو دا څه چې تاسو په نظر ګوري کنه نو دا مخکې دا پټي بچیو دلته به ډیر زیات رش به هم وو بیا به ډیر زیات څاروي به خلکو ساتل اوس پټي هماغه شان دي خو آبادي سیوا شوې ده او هغه شان رش چې کوم دی هغه نشته زمینداري به وي غټې غټې زمینداري به وي دغه خلکو چا د غنمو وخت کې به چې څنګه تاسو ګوري دا غنم به کرل کېده د جوار وخت کې به جوار کرل کېده بیا د غنو وخت کې غني اوس هغه غني هغه شان نشته چې د اوبو کمې دي چې کله اوبه کمی نو بیا غني هغه ته خف فصل چې کوم دی هغه نه کی نو دا اوبو د کمی د وجه نه بیا دغه فصل چې کوم دی هغه د کموت طرف ته چې کوم دی هغه روان دی ښکلی موسم دی یخ موسم دی او د یخ موسم نه خوند اخیستل چې کوم دی نو دا خپل یو مزه لري او بل دا خبره مشران وایي کنه چې په یخنۍ کې یخنۍ ني او په ګرمۍ کې ګرمي ني نو بیا خو دغه موسمونو خوند نه دی او الله تعالی زموږ ښکلی هیواد پاکستان او بیا په 13 خیبر پښتونخوا له سلور موسمونه ورکړي دي یو د یخنۍ موسم دی بل د خزان موسم دی بل د ګرمۍ موسم دی او یو پنځم موسم هم دی هغه یو د بارانه موسم په خوا به جړې ډېر زیاتې وي خو هغه موسم اوس په د زړه موسم کې بدل شوی دی د چا زړه خوشحالي کنه نو هغه وای چې دا موسم ډیر ښکلی دی خو چې کله زړه خفوي نو بیا هغه موسم چې څنګه په یخنۍ کې سړی کله ناکله خفه کېږي نو دغه شان د زړه موسم کې هم کله ناکله خفګان راځي کله ژړا راځي کله خوشحالي راځي کله سکون وي کله بې سکوني وي کله تکلیف وي کله راحت وي نو په دې کې دغه د ژوند یوه حصه ده او دغه ژوند چې کوم دی دغه شان برداشت کول دي دغه تاسو مخامخ ګوري پخوا به ښکلي جنګۍ وې په هغې کې به محفلونو اورونه به پکې بلېده اوس هغه جنګۍ هم نشته هغه جنګۍ هم ویرانې شوې څنګه چې مشران د دې دنیا نه لاړل نو دغه شان چې کوم دی نو بیا دغه پټیم خوار هم شو وګورئ نو یتیم هم دي او یسیر هم دي نو هغه خلکو به دا پټي چې کوم دی دا فصلونه دا به ډېر ښایسته آباد ساتل اوس هم کېږي خو هغه شان آبادۍ نشته وخت چا سره نشته چې راوځي اوس که تاسو ګوري زما په خیال سره یو کس هغه لرې چې کوم دی ما ولیده او د دې نه علاوه بالکل چوپیا ده او چې څومره تاسو ګورئ نو هغه خلک دومره زیات وزاره کړي دي چې د راتګ یا د راوتلو نوم هم نه اخلي کله چې شړشم په ګل شي نو دغه موسم بیا د سپرلي اواز کوي نه نو دا اوس وګورئ که نه دا د سپرلي اواز کوي چې د پو میاشت ته د پسې بیا ما وي د ما میاشت داسې ګرانو کتونکو چې هغې کې مشران وایي چې دغه موسم کې چې کوم دی دغه میاشت کې بیا یخني دا په شا کېږي او په ما د پو کې یخني چې کوم وي هغه په خپو وي او ما میاشت چې کوم دی نو هغې کې یخني څه کېږي هغې کې یخني په شا کېږي نو بس څو ورځې پاتې دي نن 6 تاریخ دی او په 14 تاریخ باندې به بیا ما چې کوم دی هغه داخلېږي نو هغې موسم خو اوس هم د محکمې موسمیاتو د وینا مطابق چې کوم دی نو یخني شته دی او دغه دوند به هم وي د دغه دوند او د یخنۍ د وجې نه د ماشومانو چې کوم سکولونه دي نو هغې ته هم باقاعده توګه باندې هغوی ته یوه هفته نوره چوټي هم ورکړی شوې وه 13 ورځ یو نوټیفیکیشن بیا هم شوی خو هغې کې بیا باقاعده حکومت چې کوم دی د هغې تردید هم کړی دی چې دغه چوټیانې دغه یو دروغو یو پروپیګنډه وه تر اوسه پورې دغه شان څه خبره نشته راتلونکو څو ورځو کې شاید چې موسم ښه هم شي او اوس هم که تاسو ګورئ نو دا شړشمو دا بوټي تاسو ګورئ خوځي نو چې کله هوا ولګي که نه نو هوا سره هم بیا دغه شان موسم متوقع وي چې یاره اسمان چې کوم دی هغه به صفا کېږي خو به هر حال د یخنۍ موسم دی او دې نه خوند هم اخیستل پکار دي ورسره چې کوم دی نو بیا د داسې موسم کې خوراک هغه طرف ته رجحان پکار
پکار دی، خو ګرم خوراک پکار دی. یخ خوراک نه خپل ماشومان خپل ځان ساتل پکار دي. د دوندو هماغه شان راج دی او دوند چې کله یي نو بیا یخني به خامخا وي چې نور ښکاري نه، چې کله نور نه ښکاري نو بیا به د یخنۍ او د موسم دغه وي. ګرانو کتونکو زموږه دا خپرونه تر دې دمه وه، بیا به ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو. خبریال لوث اجازت ورکوي چېرته چې ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان، ورځ مو په خیر او یخنۍ نه ځان ساتئ. خوشحاله اوسئ.